دا اللہ بندہ اخلا دین نازل شوے نو مکی کی چی صحابہ کرامو صبر کولو جہاد نو نازل تچی نن صبر کوي د کافر پچا پیڑی یو مخ دی وطنی ولی چی پدیسا پڑی در کی دی دا بل ولا راوارا وی تو دا جہاد حکم منسوخوی و مخ دی آڑا ولی اللہ پیغمبر توینی و چی دو ڈلی اس دلتا لکا سنگ چی رسول اللہ تا پتا ولگی دا چی اغوی قافلت تلی دا منگ ختم ولو دا پارا دگسی اغوی تا پتا ولگی دا چی رسول اللہ دا دی قافلی دا لوٹلو بندو بس کرے التا ابو جہل مهم وچلولو 1000 کسانی چپ زور او چپ زارے باندے برابر کڑل او دیجے کہ ابو سفیان لار بدل کڑا ابو سفیان دے خیار سڑے دا قافلے مشر ابو سفیان صحابہ کرام تا اللہ حکم کو ہجرت ہو کے کمزوری دا لار شے مدینه تل حبشه تلاړل دا خبره ده مدینه تلاړل مدینه 300 څه د پاسه میله د مکې نه لري ده خو مسلمان هلتم د مشرکانو او د دین دشمنانو د حسد او د بغض نه هلتم خلاص نو دوی دې ځای نه تلل هلته هم شرارتونه کول ورانه به یې کولې پراپیگنڈے بائی کولی دا دینی چپکلش چه ہے کن دینی حسد بغض دا دیر زیاد سخت زکر چه ہر سڑے دا گنیچ دا سا دا دین کار کو که سڑے دا فرعون پا نقش قدم روانی خو اگا دانوئی جز فرعون پا نقش قدم اگاوئی جو بالکل دا سا چیلی دا اللہ و دا رسول پلار زروانی دوی چی کلا مدینه تا لارل چه دا پاسا 300 میلت لارل خلاص خو خود نشول چه حقضه که پراپیگنڈی یو بل ورزا چه تاسو پیدا سوالو که تاسو تدا پختنو که دا چنگ نبی ده و تی چه دا شاید شاید اصحابی کعب چی شایدی پلانه شاید دا پراپیگنڈی بے کولی مدینی منوری که یوا چارگاوا یو لو یا دشتوا اگی که با مالون چریدل پدی که دا مسلمانانو د بیت المال خان او مال بپنڈے دا آغازے کی یسار رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابیو اغسر چنور کسانم دا یسار انچارج بیت المال خان التبا چریدل یو آورزی دا دی مشرکانو کروز بن جابر فہری دا سرد اخبرو بدماشان لارو پاک ورز باندی دا یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور ملگری مدینی تا تلیو مثال گوڑا چھے سامان بے رولو بازار خار لتلیو یوازی یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاتیو کرز ابن جابر فہری ورغی دا یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کو او خانی تی ٹول بوتل ارزے کی ہم دا حالو پریخولی نا پخپل مابین کی مشورہ اکڑا مکہ کی دار الندوہ دوی لوی جرگہانو پاقی کی مشورہ اکڑا چرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وطنوی خو داود دملگیری گورا دیزین خلالل زمانستر کو نا پناشول زمانستر کی یخشوی گورا کلارے گئے ماں دا خلق من معاف کئی نا دا بالتا قوم و خلق را غنڈی دا و پا من باندے حملہ کئی نو دارو ندوہ کی را غنڈ شو مشورہ کئی چی دا دے دا پارا چا کول پکار نو مشورہ پا دے باندے وشوا چی من طول تاجر پیشا خلقیو مالدار خلقیو تجارتو نکو لی ایلاف قریشن ایلافهم رحلت الشتاء والصیف پا جمی کی یو طرف تا سفر و کوڑی کی بل طرف تا سفر شام طرف تا سفر او نورو علاقو طرف تا نووی چی دیزل بداسی کو چی چمر جمع کنجی منگ سر را سارا دا بطول لار شو تجارت تا شام تا بقافلی بوزو او التا با سوداگانیو خودر مال بوالو ندلتا چی راشو آبا خرچ کو خوچی دا چا چمر گٹا کی
څومره پیسې چې چا وګټلې دا به ټولې جمع کوو او پیغمبر د اسلام سره به یو فیصله کون جنگ کوو په دوی به حمله کوو چې ختم وي دا ناسور چې ختم نشي دا خو زمونږ اولیاءو پسې بد وایي دغه سم دغه خبرې دي چې زمونږ ستاسو په محلو کې کېږي بهرحال الله دې کمی او بشی معاف کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مشوره وکړه چې دا ټول مال او دولت چې څومره ګټه وشي دا به راجمع کړو د دوی خلاف به استعمال کړو چې نه راهبان نه به جیبان سي د دې خبرې پته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولګېده چې دا قافله یې تللې ده د شام طرف ته 1000 وخان 50,000 دینار دا جمع پونجی تلے وا دینار تاسو دینار پیژنئ د سرو زرو و په زمانہ کې څو کو تشرفه وي د 2 کروڑ روپو دا د زمانی مالیت ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا پته ولګیدا دلتا دین مخکې د جهاد حکم نو د صحابه کرامو چې په دې مکه کې د خلکو وهل د خلکو دربول او د خلکو بے عزته برداشت کولی نن سبا خلک په مثال کې پیش کړي او ګوره صحابه کرامو صبر کولو او مکی زندگی وګوره نو چې مکی زندگی دا بیا خو منځم مکه وسم بیا خو زکات هم ورکوه مکی زندگی کې خو زکات تفصیلات هم نو کم از کم که نور څه وو که نور څه نه وو دا خو ټولې دنیا ته پته ده چې په مکی زندگی کې زکات نه و بیا دا هم ورکوه و دا الله بنده اخو لا دین نازل شوی نو مکی کې چې صحابه کرامو صبر کولو جهاد نو نازل ته چې نن صبر کوي د کافر په چپېړې یو مخ دی وطنی ولې چې په دې چپېړې در کې دی دا بل ولا راواړوي نو ته د جهاد حکم منسوخوي او ته مخ ته اړولې دا قیاس مع الفارق د امت کار دی بیا به خلکو ته څه وایي وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی چې کستا دا قوم نوې مسلمان نوې ما به د حتیم په مکه کې شامل کړي و بیت الله کې خو چون کې فساد تی جوړیږي نو چې دته ته وایي چې دا د حتیم شامل اول فرض واجب سنت مستحب که مباح نو دې به ته چې مباح نو ته چې ته خو مثال په فرایضو کې ورکړي دا عقیده مسله ز بیانوم ته وایي چې شر جوړیږي مې بیانوا رسول الله حتیم نو شامل کړي نو حتیم خو هغه ځکه نه شامل اولو چې د حتیم شامل اول نه فرض نه واجب نه سنت مباح شی یا داخل یا بهر او دا خو د عقیده مسله ده د دې خو بیانول فرض دي ته دلته دا مثال څنګه ورکړي سترګې پوری مازغې بندي د مولا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جهاد احکام راغلل وی چې چا سره ظلم شوی وي د خپل ظلم په دفاع کې جهاد اول حکم دغه شو چې تا سره ظلم نشي د خپل ظلم دفاع کې جهاد جائز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی چې دا خلک را روان دي هغه قافله را روانه ده چې کومه قافلې پیسې به ټول د اسلام خلاف استعمالي راځي چې مخې ته وروزو چې دا قافله لوټ چې دا څومره مال دی چې دا دیوانو اسلام خلاف استعمالي دارالحرب ده کافران دي زمونږ اسلام خلاف صف اراشوي دي قران آیاتونه راولېګل الله پیغمبر ته ویلي چې دوه ډلې دي اوس دلته لکه څنګه چې رسول الله ته پته ولګېده چې هغوی قافله تللې ده مونږ ختمولو دپاره دغسې هغوی ته پته ولګېده چې رسول الله د دې قافلې د لوټلو بندوبست کړی هلته ابو جهل مهم وچلولو 1000 کسان یې څه په زور او څه په زاره باندې برابر کړل او دې ځای کې ابو سفیان لار بدله کړه ابو سفیان ډېر هوښیار سړی و د قافلې مشر ابو سفیان
هغه چې په کومه لار باندې راتلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع شوی وه هغه ته هغه لار کنټرول کړې وه د لار بدله کړه او هغه ځای نه د ابو جهل قافله 1000 سیسا پلائی ہوئی دیوار پشانتا زغره اسونا توری ارچ ورسرو اللہ جل جلالہ پیغمبر تا ہوئی چې په دې دوه ډلو کې به وا خامخا تاسو سره ټکراوي خو د صحابه خیال داو چې دا د پیسو د مال والا سره مخامخ شي ځکه چې دې سره خطوري نشته خبره او مغربه او پیسې هم تیوالو د خلکو خیال داو الله وایي چې زما رائے داوا زما مشیت و رضا داوا چې هغه کومه مضبوطه هغه تورو خنجر سره چې راغلی دا چې هغې سره ټکراو شي چې نن فیصله وشي د کفر او د اسلام چې خبره ختم شي نو صحابه کرامو بعضو طبعی طور باندې چې جنگ نه خوښولو او طبعی طور باندې جنگ نه خوښول دا څه معصیت دی او نو کفر دی الله په خپله ویلي دي بعض خلک جنگ نه خوښوي لکه څنګه چې موسی علیه السلام طبعی طور باندې خپل امسای چې وګرځول هغې نه اژدها جوړه شوه فرعون به ترې ډېر یېرېدلی وي یا به ترې لږ یېرېدلی وي خو موسی علیه السلام په خپل هم د خپلې اژدها نه ویېرېده اژدها د یېرې شی دی طبعي الله ورته وفرمیل مه یېرېږه سنعیدها سیرتها دا به دوباره هغه شی شي او پیغمبران چې کوم دي ما سره انبیا نه یېرېږي نو طبعي یره د نبوت خلاف هم نه ده نو طبعي یره د صحابیت خلاف هم نه ده دغه بیان دلته